ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره الحمدلله په دغه رمضان المبارک کې په کافي مقدار کې مدد وکړو. د الله په کور کې ناست یو او دې ټیم کې 10 منټ او 12 بجې دي او دا زموږ د کلي جومات دی او دلته کې موږ لمونځ کوو په کم په 1 بجه باندې. دا موږ سره چې حسین کې ما سره قاری تسبیح الله صاحب موجود دی. الله پاک دې راته په صحت روغ لري. د یوې شپې ختم په دغه جومات کې شوی دی. دلته کې په زرګو قاریانې د علاقې له موږ له راکړي دي. ډېر خدمت یې د دین په مد کې زموږ د دې علاقې وکړو او بیا زموږ د علاقه دا ډېره پسمانده وه. ډېر د وړوکي جومات نه سټارټ الحمدلله موږ ډېره ګزاره وکړله. اوس او دغه د جمعې مونځ چې کوم دی نو د قاري صاحب د برکته زموږ د برکته الله پاک دلته کې شروع کړو. چا چې په دغه جومات کې زموږ سره ښېګړې کړي دي هغه ټولو ته چې کوم دی نو الله پاک دې اجر ورکړي او د هر جمعې مانځه کې قاري صاحب خصوصي د هغې خلکو لپاره دعا کوي. د دې دغه مقصد مې دا دی ګرانو کتونکو چې زموږ چونکې فاونډیشن دی په دغه جومات کې زه یم چې زه خپل کتونکي څنګه مطمئن کړم ځکه چې موږ دا لمونځ کوو 5 وخته دا روژه نیسو او د جمعې پر ورځ باندې د علماو نه دا کمې مسلې اورو دا آخرت او دغه 2.5 ګز ځای دپاره موږ ډېر پښتانه چې کوم دی په شارټ کټ کې ځان مالدارو خو سکون درته نشته. انسان ډېر معمولي څیز دی ډېرې کرپتي وي. موږ ډېر کرپتیان ولیدل سکون ورته نشته. د قربانۍ غوښې چې کوم دی تر اوسه په دغه روژه کې پخوي. الله خیر صاحب حق د خپل خیران کړي چې د دې پیسو ته چوکیداري کې درته به کیس نو یو خو حضرت خان صاحب الله پاک دې تاسو ډېره خوشحاله ساتي او قاري صاحب ډېر خاکدار دی. ولې چې بچي دي 3-4 قاري صاحب ستاسو سرسایه ده دا 3000 بجې دا سکندر قاري صاحب ته به تاسو ورکوئ او حضرت خان صاحب ته چې د هغه بچو ته والدینو ته خصوصي دعاګانې به دلته جمعې لمانځه کې کوو. الله دې خصوصي رقم وکړي دا کومه صدقه یې کړې ده سرسایه یې ورکړه او د غریبانو سره کوم امداد کړی. رب کریم یا الله دا امداد قبول او منظور کړي. رب کریم یا الله په دې امداد باندې خدای هغه تنګ دی وسیع او فراخه کړي. رب کریم یا الله د جنت مستحق یې وګرځوي. څونه ملګري دي څونه مسلمانان دي چې هغوی د خلکو سره دغه شان په دې میاشت کې ښېګړې کوي او دغه شان امدادونه کوي. دغه شان زموږ د ورور علب خان دې کې د دې ډېرې هدې زرې دي او دې منډې تللې وایي د غریبانو د خلکو لپاره. نو الله دې د ده او د ملګرو او د عامو مسلمانانو دا کمې صدقې کوي چې روژې نیولي څوک دا اعتکافونه کوي اعتکاف را روان دی اعتکاف کوي نو الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي. الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي. قرضداران د الله د قرض نه خلاص کړي. خصوصي مسلمانانو ورونو د فلسطین مسلمانان په دعا کې یادوئ. موږ او تاسو ته خو الحمدلله ماښام کې په دنیا رزقونه پراته او هغه خلکو ته رزق نه میلاویږي اکثر د ولږې د لاسه مړه شو. قسم دی چې انسان ډېر سخت زړه والی نو هغه په دغه خلکو باندې زموږ زړونه جاړي زموږ سترګې جاړي خو بس وس هم نه کېږي. الله دې خپل امداد وکړي او الله دې امداد دې اوس الله وکړي او رب کریمه دا کافر په خپل منځ کې ورواچه مسلمانان دې خلاص کړي. او شان نور څونه مسلمانان دي هغوی دې تکلیفات دي رب کریمه د هغوی د تکلیفونه ختم کړي او رب کریمه څوک دشمنۍ ختم کړي. رب کریمه الله څوک بیماران دي خدای هسپتالونو کې به پراته وي د رجوع په انتظار به او رجوع یې نشي نیولی. رب کریمه الله د هغو دا بیمارۍ په صحت باندې بدله کړي او رب کریمه الله څوک په جیلونو کې د خدا په ناحق جیلونو کې د خدای خپلو کورونو ته د اختر له راوستی کړي او رب کریمه الله زموږ د دې وروڼو چې څوک روژهمات یې ورکړي څوک صدقې یې کړي دغه صدقې روژهمات یې په خپل دربار کې رب کریمه الله قبول او منظور وګرځوي. د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. من کوم اعمال کړي خدای دا خو سعادت دی رب ته په عبادت باندې قبول منظور وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خلقه محمد. امین. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو قاري صاحب چې په دې نن د روژې وایي چې ډېره دغه د یو شمېر ختمونه یې وکړل او د جومات کې ختم روان دی. څه مشکل قاري صاحب نن غالبا چې زموږ په شپه پته نه لګي چې ما ته یاد دي چې خو درې سپارې په باندې وایو
نو نن به انشاءالله العزیز چې کوم دی درشتمه سپاره ختمه کړو څوک یو وایي چې یاره زه دې کې خیرات کوم نو بالکل هم رابطه کولی شي دلته کې بیا ډېر خلک راځي ګرانو کتونکو دغه رور نوم ما په دې واغسته چې الله پاک دې ډېر خوشحاله ساتي په ډېر سخته کې زمونږ د هغه غریبانو ملګرتیا وکړه د هغوی دپاره پیکج سودا ډېر څه او دا چې کوم دی نو 14,000 دا سرسایه وه 4 علما چې کوم دی نو هغه موږ نور سلیکټ کړي دي نو عالم تاسو ته پته ده چې دغه یوې میاشتې کار کوي نور د دوی چې کوم دی نو دلته کې زموږ په اعلانه کې به یا 4,000 یا 15,000 روپۍ میاشت ده هېڅ هم نور دا خلک بیا چې کوم دی نو جومات ته راځي او نه هغه توجه ورکوي بس سره خپل بچي رالېږي نو په دغې کې تاسو خیال وساتئ او دې ورځو کې چې کوم دی نو دې ته دوی د کال کاته وي او د کال هغه هر څه ورته چې کوم دی ته یې دغه کړي وي چې یاره روژه کې به یو بس خدای به راکړي څوک به مهربانه شي په دې باندې به زوی له ادا کوو لور له به پې ادا کوو کور به پې کوو دا قرض به پې ختموو نو داسې وي نو دې دغه کې خیال وساتئ نو انشاءالله زمونږ دغه نورو ته بل هغه دوبۍ والا رور الله پاک دې هغه له عزت ورکړي او خوراکۍ ده علي صاحب اوس په د دې نه پس دا چې کوم دی نو بس اوس به مسله شروع کېږي او خصوصي به چې کوم دی نو دغه خپلو نورو لپاره علي صاحب باندې دعاګانې کوو